دا وخت تاسو پروګرام ګورئ خیر خبر د پښتونخوا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو پښتونخوا او ښکلو پښتنو. امین مشال ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. د لوی سختن نه همدغه تمه همدغه امید ساتو چې تاسو ټول به روغ جوړ یې او هر تن به په خپله شعبه کې او په خپله پیشه کې مصروف وي. د وطن عزیز خدمت کې به د جمعې مبارکه ورځ په تېرېدو ده. ډېر داسې مسافر چې د وطن نه بهر دي دا وخت به زموږ دغه خپرونه ګوري. تاسو به د پښتونخوا او بیا په خصوصي توګه د پېښور د حال احوال نه خبرو، په هغې به در سره خبرې اترې هم کوو. خو نن مې درته یو بل ځوان رابللی دی. اوس به زموږ په خیر خبر د پښتونخوا کې د پېښور صحافیان او ورسره هغه ځوانان چې د تعلیم میدان یا ورسره چې څومره همدغه شانتې میدانونه دي په هغې کې یې څه نه څه نامه ګټلي وي او هغه چې دی د دغې ټولنې دپاره کار کوي. او به موږ ستاسو په وړاندې باندې راولو چې تاسو د هغوی نه داسې شان کې زده کړه وکړئ چې ځان ته یوه لاره سیده کړئ او تاسو وګورئ چې ژوند څومره د سختو نوم دی او ژوند ته د کوښکن که دغه کاته دي نو بیا وایي چې څه زړه چاود کار دی خو بس خوښ مې دی. د ځان سره په پروګرام کې ډېر محترم ډېر عزیز سجاد مومن شریکوم. سجاد مومن تعلق د مومندو ضلعې سره دی. په پېښور کې ژوند کوي. یو ځوان استاد دی. آنلاین کلاسز په ذریعه باندې که څومره هم د دوی هلې ځلې دي هغه روانې دي. په پاک سټډي او ورسره د بلدیاتو په هکله باندې د دوی MS کمپلیټ دی. نو ورسره به په دغه ریسرچ ورک باندې هم خبرې اترې کوو. د ځان سره په پروګرام کې شریکوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني. سجاد صاحب څنګه حال دی؟ ډېره مهرباني. مننه. خوشحاله شئ. صحت هم ښه دی؟ خیر دی. بالکل ګرمۍ ډېره خو تنګ کړې نه؟ نه ګرمي خو نشته. خیر د ګرمۍ موسم دی نو دا ضروري ده چې سړي په ګرمۍ کې ګرمي وشي. دا خبره ضروري ده که نه؟ دا هم ضروري ده چې ګوره د انسان په یخنۍ کې یخني وشي او په ګرمۍ کې ګرمي وشي. نو دا خو ګرمۍ سره به ځان عادت وو. تاسو سره به خبرې اترې کوو. تاسو دپاره موږ موضوعات ټاکلي دي او په دغې باندې به خبرې اترې کوو. خو زه یم چې قدرمنو راځئ چې اول لاړ شو او د پېښور د حال احوال نه ځان خبر کړو چې د دې سره نور کوم داسې اپډیټس مخې ته شوي دي. نو راځئ چې دغه خبرونه واورو. پېښور کې د کورونا وایرس مریضانو لپاره ځانګړی هسپتال جوړ کړی شوی چې راتلونکي هفته کې به وزیر اعلی محمود خان په باقاعده توګه پرانسته کوي. کورونا هسپتال د ټولو سهولیاتو نه پوره دی او په روانه میاشت کې به فعال شي. پېښور او خیبر پښتونخوا لپاره د خوشحالۍ لوی خبر راغلی. اوس به د کورونا وایرس مریضانو علاج په کورونا هسپتال کې کولی شي. د وزیر اعلی محمود خان په وینا جوړ کړی شوی د کورونا وایرس خصوصي هسپتال په 50 بیډونو مشتمل دی چې پکې به په خصوصي توګه د کورونا وایرس ښکار مریضانو علاج کولی شي. د احساس پروګرام د لارې د سادهلو خلکو لوټلو سلسله لا هم هغه شان جاري ده. د نوښار بېوسه تسبیح خرڅوونکي سید الله تور لګولې چې عدنان نومي ریټیلر په دوکه دغه نه 12,000 روپۍ وهلي. متاثرتن وایي چې ما نه یې په دوکه ګوتې ولګولې او راته وویلی شو چې ستا رقم لا نه دی راغلی. زما پیسې راغلی وي. میسج راته راغلی و. زه لاړم نمبر 2 سکول ته. هلته مې چې معلومات وکړو شناختی مې ورکړو نو هغه ماته وویل ته اشفاق دکان ته راشه. اشفاق دکان ته رالم. هلته مې چې شناختی کارت ورکړو نو هغه ماته وویل چې لږ ساعت پس راشه. زه بیا ناوخته ورغلم او شناختی کارت مې ورکړو نو هغه ماته وویل چې ته ګوته ولګوه. ګوته چې ما لګولو نو تقریبا 3:30 بجې ټیم و. هغه ماته وویل چې ستا پیسې دلته نشته ستا پیسې لا وګورې او 2 ورځې پسې معلومات وکړه. پېښور پولیسو یوه کاروایی کړې چې دوران یې د اغواکارو یوه ډله ګرفتار کړې ده. دغه ډلې به د خیبر پښتونخوا نه وړې ماشومانې اغوا کولې او په افغانستان کې به یې پې خیرماري کوله. پولیسو د دغه ګینګ په ولقه کې یو ماشومه هم بازیابه کړې ده کومه چې 11 میاشتې وړاندې اغوا کړې شوې وه. اغواکارې ډلې به د پښتونخوا په مختلفو برخو کې هم په ماشومانو خیرماري کوله او تشدد به یې پې کولو. ذرایع وایي چې دغه ډلې به د پښتونخوا زیاتره ماشومانې پنجاب ته هم تښتولې او هلته به یې پې خیرماري کوله. د پښتونخوا پولیسو په خفیه اطلاع کاروی په عمل کې راوسته او د اغواکارو دغه ډلې د وسلې سره ګرفتاره کا.
د اغواکارو د ډلې نه بازیابه شوې ماشومه چې کله خپلې مور ولیده نو په تاڼه کې بېهوشه شوله. پولیس ذرای وایي چې د دې ډلې نور ملګري د نیولو لپاره کوششونه روان دي او ډیر زر به ټول ګینګ گرفتار کړی شي. د سرو زرو په بازار کې د سرو زرو کاروبار کوونکي به تاسو ته د مطمئن روزګار مالکان ښکاري، خو داسې نه ده، ځکه چې د سرو زرو قیمتونه سیوا کېدو سره دا روزګار ډیر متاثره شوی دی او روزګار کوونکي وایي چې ډیر په مشکله د دکان کرایه پوره کوو. د سرو زرو قیمتونو سیوا کېدو سره رشتې کول هم ګران شوي دي. د سرو زرو موجوده قیمت د 12 ګرامه فی توله په 1,15,000 روپۍ خرڅیږي. خیبر پښتونخوا کې د نن نه د بارانونو او تیزو هواګانو امکان څرګند کړی شوی دی او ویل شوي چې د تیز باران له امله د خالي او اتوار په ورځ پیښور کې د سیلابي ریلو راتلو خطره ده. د پی ډي ام ای لخوا ریسکیو 1122 او نور متعلقه محکمو ته خبرتیا ورکړی شوې ده. پروینشل ډیزاستر مینجمنټ لخوا جاری شوی اعلامیې تر مخه د راتلونکي بارانونو په هکله ټولې ذمهواره محکمې خبر کړی شوي دي او په دې لړ کې ضلعي انتظامیې ته پیشکي اقداماتو پورته کولو هدایات هم جاری کړي شوي دي. ډي جي پي ډي ام ای وایي چې په کومو ځایونو کې د لینډ سلایډینګ خطره ده د هغې لپاره د لویو مشینرو بندوبست هم شوی دی. د موسمیاتو محکمه وایي چې د نن نه شروع کیدونکي باران سلسله د 9 ورځې پورې د ورېدو امکان دی. د کورونا وایرس په هکله ایس او پیز نه خپلولو باندې د پیښور مصروف او مشهور کریم پوره بازار سیل کړی شوی دی چې ورسره ټول روزګار تړلی شوی. بازار سیل کولو سره نه یوازې دکانداران بلکې ملازمین هم مالی زیان سره مخ شوي دي. کریم پوره بازار د پیښور په مصروف ترین بازارونو کې شمیرل کیږي او د ټولې صوبې سوداګر دلته سودا اخستو لراځي. حکومت وایي چې په کریم پوره بازار کې د کورونا وایرس کیسونه زیات ریپورټ شوي دي. همدغه وجه ده چې دا سیمه د سمارټ لاک ډاون د لارې وتړلې شوه چې د مقرر کړی شوي وخت پورې به پکې کاروباري هلې ځلې بندې وي. دې نه علاوه د پیښور په ډیفنس آفیسر کارونه او ګلبرګ کې هم سمارټ لاک ډاون لګولې شوی ولې د 4 نورو علاقو نه سمارټ لاک ډاون ختم کړی شوی دی. د پیښور ضلعي انتظامیې د ضابطه اخلاق په خلاف ورزۍ د لنډي سړک بازار په مکمله توګه سیل کړی دی او دا چې د پیښور ډیپټي کمشنر تاجرانو ته په صفا ټکو کې ویلي دي چې څوک هم په ایس او پیز عمل درآمد نه کوي د هغوی خلاف به سخته قانوني کاروایی کولی شي. د پیښور ضلعي انتظامیې د 400 روډ تاجرانو ته په سختۍ سره هدایات جاری کړي چې د ایس او پیز تر مخه د خپل کاروبار جاری ساتي، خو د بیا خلاف ورزۍ کولو نه وروستو ضلعي انتظامیه په حرکت کې راغلې ده او د پیښور 400 روډ لنډي سړک بازار په مکمله توګه بند کړی دی. په دغه خبرونو د تفصیل دپاره به زموږ چې کوم نن راغلی میلمه دی هغه به زموږ سره په دغه باندې خبرې ترې کړي. لومبۍ خبر تاسو په دغه کې وکته چې پیښور کې د کورونا وایرس مریضانو دپاره ځانګړی هسپتال ستاسو په خیال څومره ضروري و؟ یاره دا حکومت چې اوس کم سټیپ واخیستو نو دا کم از کم زما په خیال 2 میاشتې مخکې پکار و چې دا سټیپ اخیستی وی لکه څنګه چې په نورو ځایونو کې جوړ شوی و داسې په لاهور کې جوړ شوی و ټیک شو نو خو به هر حال اوس هم چې دوی کوم اپټس وکړو دا ډېره دغه خبره ده چې د ستاینې خبره ده چې موږ حکومت باید په دې باندې وستایو. خو بیا که موږ بل طرف ته وګورو نو یو داسې مرض چې هغه په ټوله نړۍ باندې خور دی نو د هغې داسې یکدم مخنیوی ډېر ګران کار وي. خو منګه په دې کې موږ له پکار ده چې موږ حکومت وستایو او کم ایس او پیز چې کوم دي هغه که د بازارونو دپاره دي که هغه نور ځایونو دپاره دي هغه موږ فالو کړو ځکه چې په دې کې زموږ ګټه ده. که چېرته موږ دا څیز کوو نو دا څیز بیا ورځ ته ورځه کمیدی شي. که قبایلي سیمو ته وګورو په قبایلي سیمو کې لکه دا ده چې کیسونه زیات ریپورټ کیږي هلته کې اوس هم د صحت سهولیات ډېر زیات کم دي
داسې قسم هسپتال د قبایلي سیمو دپاره څومره ضرورت تاسو په خپل هم دغه سیمې سره تعلق ساتئ؟ زه به دا ووایم چې د بده مرغه قبایلي سیمه چې کومه وه اوس ورته موږ ایکس فاټه وایو هغې نه مخکې په هغې کې چې کوم قانون و هغې ته به تور قانون ویلي اف سی آر او تاسو ته هم پته ده ټولو خلکو ته پته ده چې په هغې کې د خلکو څومره ډېر ایکسپلایټیشن شوی دی هغه د صحت په مد کې هم شوی دی هغه د ایجوکیشن په مد کې هم شوی دی هغه د انصاف په مد کې هم شوی دی ټیک شو خو الریډي هلته هاسپیټلز چې کوم دي هغه موږ ویلی شو چې فنکشنل نه دي نو دا اوس چې کوم ګورمنټ دی یا حکومت دی دې ته پکار دي چې هغه ځای ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي چې دغه څیز هلته کنټرول کړي ځکه چې هغې الریډي سفر شوي دي او چې کله سفر شوي دي نو بیا پې داسې یو بیماري راشي چې تاسو ته ما اوس ویلي چې په ټوله نړۍ کې خوره ده نو خامخا خبره ده ضروري خبره ده د هغې مقابله کول زموږ قومي ذمهواري ده قومي ذمهواري ده دې نه پس چې دی یو بل خبر قدرمنو تاسو وکړه د احساس پروګرام د وزیر اعظم لخوا یو ډېر ښه پروګرام زه به ده ووایم چې په هغې کې د غریبو کورنو ډېر داسې ښېګړه کیږي خو په هغې کې هم داسې ساده لوغ چې څومره زموږ تنان دي د پښتونخوا هغه لوټلي کیږي څه وایي د دې مخنیوي څنګه وکړو؟ یاره د دې مخنیوی چې موږ د دې بیسک ته موږ ورشو بنیادي سیس ته ورشو ټیک شو نو زه به دا خبره ضروري ګڼم چې وکړم ایجوکیشن د ایجوکیشن کمی دی ټیک شو او بیا په خاص طور باندې زموږ په کلو کې د دې سیس چې کوم دی خلکو ته لکه وزیر اعظم دې ته یو پروګرام جوړ کړی پیسې ورکړي خلکو ته دا پیسې وایي چې راځي هسې راځي نو زیاتره خلک اکثر داسې چلو کړي چې 15,000 یا داسې 20,000 کار څومره پیسې دي د دوی هغې ورته وایي چې 5,000 به تاله درکړم 10,000 به تاله درکړم ټیک شو نو هغې چې کله دا ډیلینګ وغیره دا څیزونه کوي نو وګوري چې دا کس څومره پویه دی یا نه دی پویه ټیک شو نو هغې سره دغه وکړي خو زه فکر کوم چې په دې کې کومه ضلعي انتظامیه ده ضروري ده چې کومه ضلعي انتظامیه ده بیا تحصیل لیول باندې کومه انتظامیه ده پکار چې هغه په دې کې انوالو شي او د دې څیزونو مخنیوی وکړي ځکه چې په دې پینډیمک کې د خلکو ډېر زیات ضروریات دي او د خلکو کاروبارونه بند شوي دي او په خاصه توګه په کلو کې چې کوم دا د ورځې دیاړي کوي ډیلی ویجز باندې چې کوم خلک کار کوي نو هغې باندې ډېر زیات اثر شوی دی نو زه فکر کوم چې ضروري ده چې کومه ضلعي انتظامیه ده هغه دې طرف ته پاملرنه وکړي باید چې حکومت په دغه خبر باندې اکشن هغه پورته کړي ذمهوار په دغه باندې کال کړي چې د احساس پروګرام کې داسې قسمه لکه څنګه چې په دغه کې تاسو سید الله نومې تن چې د باجوړ سره تعلق دی په نوښار کې دا وخت ژوند کوي او دې تور لګوي چې عدنان نومې ریټیلر چې دی د هغه نه په دوکه باندې 15,000 روپۍ وهلي دي نو قدرمنو ستاسو د آګاهۍ دپاره یا ستاسو د دغه شانتي شعور دپاره هغه د ووایو چې یو خو کم از کم خپل کارډ هغه قطعي چاته مه ورکوئ سجاد بھائی زموږ د ډېرو ملګرو دا غلطي هم کېږي چې اے ټي ایم ته به ورشي کارډ به له ورکړي ویره به چې دې نه راړي 8,000 روپۍ روباسه نه پوهېږي که نه پوهه نشته ما خو تاسو ته ویل چې د زیات بیسک سیس چې کوم دی په دې کې هغه ایجوکیشن دی ټیک شو نو دغه وایو چې دا کله ناکله چې وایي که نه دا مشران چې تعلیم ضروري دی او دومره ضروري دی چې کم از کم ځان ته پې هغه لار هغه سیده کولی شي دا سیس چې کوم دی زموږ د معاشرې یو هغه دغه عکاسي کوي چې زموږ په معاشره کې څه روان دي که نه بلکل نو د دې مخنیوی خامخا پکار دی ځکه چې دا په بل سیس کې هم راتلی شي په بل سیس کې هم راتلی شي قدرمنو د پروګرام لومبۍ برخه ده او دغه نیمه ګنټه کې غواړو چې دا څومره خبرونه دي په دغه باندې را سره خبرې اترې مو کوو او خیر خبر د پښتونخوا ده نو چې د پښتونخوا ټول ملګري په دغه کې د ځان سره شریک کو پېښور پولیسو کاروایي کړې ده اغواکارو ډلې ګرفتاره کړې ده داسې قسمه ګینګز هم شته چې هغه ماشومان یې هغه اغوا کوي یعنی مطلب مونږ کوم ماشوم مونږ ته مخې ته کېږي نو اوس خو دا ویره پیدا شوله بلکې پېښور پولیسو په دغه کې چې دی لکه یو قسم له میټینګ کال کو چې راځئ اوس په بازار کې کم داسې ګداګر دي کم خیرماران دي هغه ماشومان چې دي لکه د هغې کم از کم دا خو معلوم کړی شي چې دا څوک دي اغوا شوي خو چې دا نه وي چې دومره پرې تشدد کېږي څه ګڼئ چې لکه داسې قسمه لکه معاشره کې بګاړ او داسې چې کله ورانې را پیدا شي مونږ څومره لکه د نقصان سره مخ کېږو یاره نقصان خو ابویسلی په دې سیس کې ډېر دی که نه دا کوم سیس چې ښکاري دا ټول نقصان دی اول نقصان خو دا دی چې دغه ماشوم دی
د هغه ټول ژوند خراب شي ټیک شو د هغه فیوچر تباه شو د هغه ایجوکیشن تباه شو بیا چې د هغه سره کومه فیملی ده ریلیټډ هغه فیملی باندې مسر رالی ځکه چې ذمواري د چا ده ذمواري د مور او د پلار ده چې دې څیزونو ته پاملرنه وکړي ټیک شو خو که چېرته انفارچونیټلی د هغې نه دغه څیز مطلب اغوا شي یا دغه شي ماشوم یا چې څه وي که نه نو هغه چې کله د هغه ژوند باندې اثر راشي نو خامخا د هغې په فیملی باندې هم راځي بالکل ټیک شو ډایرکټ د هغې په فیملی باندې هم دا صحیح راځي خو فکار دا ده چې کوم مور او پلار دي هغه بچو باندې خاص پام وکړي او دا ډیره ضروري ده په نن دور کې ځکه چې موږ که وروسته وګورو د 2-3 کالو کې په خاص توګه باندې په پاکستان کې داسې کیسز راغلي چې هغه صرف د دې اغواکارۍ سره ریلیټډ نه دي فار ایگزامپل موږ به ووایو چې جنسي هراسګۍ سره هراس او داسې څیزونه لکه څنګه چې په اسلام آباد دغه راولپنډي کې کوم کیس راغلی داسې نور ډېر کیسونه راغلي داسې په مردان کې راغلی ټیک شو نو د دې ټول سیس چې کوم دی هغه د مور او د پلار چې کوم دی هغه ذمواري ده چې هغه دې سیس ته خیال وکړي قدرمنو که تاسو که چا واده کړي وي که نه نو هغه دې په قلار شي لکه زه به ده ووایم خو که چا واده نه دی کړی نو لکه زما په دې کیمرامینانو کې اوس تاریخ به چې دی هغه خو بریوزم دی ټیک شوله او په دې کې چې دی عمر وایي هغه ګیر دی ولې ګیر دی پته درشته څنګه سره زر په 1,15,000 روپۍ باندې توله شو او دغه شان دی چې دی لکه زرګران دا وایي چې تقریبا 1,10,000 ته دا رسیدی شي که دا ډالر چې دی لکه 200 ته وخوځېده ځکه هسې روان دی ماهرین دا وایي چې لکه روان دی څه به کوو لکه موږ به ته پښتو کې لوڼ دا به لونډن څه کوي دا تاسو چې کومه خبره وکړه په دې کې زم ګیر یم په دې کې زم راځم او بیا ځکه زموږ د سیمې لکه 10 توله کالي او 10 توله کالي او دا سیس چې کوم دی ډېره د فکر خبره ده ما خو ګټله ډېره د فکر خبره ځکه ده چې زموږ په علاقو کې داسې یو سیس ډیولپ شوی دی که چېرته که د چا وس کېږي او که نه کېږي هغه به دا سیس خامخا کوي هغې ته به پیسې قرض کوي که هر څه کې خو دا یو ښه سیز نه دی ځکه چې ډېر خلک چې کوم دي هغې د دې د وجې ودونه پاتې دي څوک لوڼه نه ورکوي تورسرې چې کوم دي زموږ خویندې چې کوم دي نو هغه هم د دې د وجې لکه داسې علاقې شته دی چې په هغې کې داسې رواجونه دي چې دغه ټول څیزونه به د پلار کور چې ورته موږ وایو که نه نو هغه کوو لکه د جینۍ کور چې دی هغه په پښتو کې څنګه وایي چې لور د کوره او زوم د کوره نو دا ټول څیزونه به هغې کوي نو بیا په دغه سچویشن کې تاسو ته ښه پته ده چې زموږ معاشره ډېره زیاته غریبه ده نو بیا خلک نشي افورډ کولی نو دا د دې ډېر بد اثر را روان دی ریز غفور هم ګیر دی الله دې خیر وکړي زموږ ډېر ملګري چې دي لکه هغه په دغه پلان کې و چې یاره موږ به کال 2020 کې واده کوو نو لکه دا به څنګه کېږي اوس یو زموږ بل ملګری دی زاهد عثمان زموږ چې دی هغه هم ګیر دی هغه جست ډېر پریشانه شوی دی بل څوک دی لکه شهاب چې دی نو هغه هم ګیر دی او زموږ پروډیوسر هغه هم پکې ګیر دی کسان لکه ډېر دي چې بیا هم زړه خوشحاله وي که نه نو لکه یوازې نه یې خو دا خو خیر موږ د ګپ شپ دغه خبره پکې وکړله دا هم صرف قدرمنو دې لپاره وکړله چې ولې موږ ځان ته لکه دومره دا ژوند ګران کړی دی موږ پکار ده چې لکه دا هم یو معاشرتي مسله ده چې په دې باندې کینو دا مسله راټوله کړو او په دغه باندې فکر وکړو پروډیوسر صاحب که وخت وي راسره نو چې دغه بل رپورټ راسره دی چې دا هم د پروګرام په دغه ړومبۍ برخه کې شامل کړو خیبر پښتونخوا کې د معدنیاتو پخواني وزیر ضیاءالله افریدي د غیر قانوني برتیانو او په معدنیاتو کې د کرپشن په اړه اهم ریکارډ ترلاسه کړی دی د ریکارډ تر مخه ضیاءالله افریدي خلاف د کرپشن او یا د غیر قانوني برتیانو هیڅ قسمه داسې ثبوت نشته چې هغه ته پې سزا ورکړی شي د سراج عارف دغه ریپورټ پې وګورو د خیبر پښتونخوا د معدنیاتو پخوانی وزیر ضیاء الله افریدي د قانون تر مخه د خپل کیس په اړه اهم ریکارډ ترلاسه کړی دی د ریکارډ مطابق د ضیاء الله افریدي خلاف د بدعنوانۍ کیس کې هیڅ حقیقت نه دی ثابت کړی شوی پخوانی احتساب کمیشن د ضیاء الله افریدي خلاف شوي تحقیقات بې بنیاده ګرځولي دي پخوانی احتساب کمیشن د پخوانی وزیر خلاف د غیر قانوني برتیانو او صوبه کې د مایننګ کیسونه کمزوري ګرځولي دي د احتساب کمیشن او وخت کې چې کوم پراسیکیوټر یو ځل نه یو لس ځلې بار بار په خپل خطونو کې لیکلي دي چې به د خلاف نه ثبوت شته نه کیس جوړیږي بلکې چا تفتیش کړی دی هغه یو ډیلی ویجز بهرام نوم او فاینانشل هغه پاره اخیستی و هغه حقدار هم نو قانون دا وایي چې هغه تفتیش نه شي کولی
بل نواب پکې ذکر کړی چې هغه وخت کې برتیم نو لہذا د ده خلاف تفتیش هم غلط شوی دی او ثبوتونه هم نشته نو دا دې بری کړی شي. د خیبر پښتونخوا د پخواني وزیر اعلی پرویز خټک په دور کې ضیاء الله افریدی د جولای په میاشت کال 2015 کې گرفتار کړی شو چې بیا وروسته د جنوري په میاشت کال 2019 کې صوبایي حکومت احتساب کمیشن ختم کړو او ټول کیسونه انټي کرپشن ته وسپارل شول. رائټ ټو انفارمیشن ته ما په مارچ 2019 کې یو اپلیکیشن ورکړو چې کله احتساب کمیشن ختم شو نو ټول ریکارډ انټي کرپشن ته ورکو چې زما په کیس په حواله تاسو را داسې ریکارډینګ ما ته حواله کړي نو هغې د ټال مټول نه کار اخیستو او ډایرکټ انټي کرپشن صوبایي حکومت ته سیکټري اسټیبلیشمنټ ته خط وکړو چې کله هغې خپل دا ریکارډ چک کړو نو هغې کې داسې څیزونه راووته چې هغې ویرېده او خط کې لیکي خپل سیکټري صاحب ته چې بهی که دا دله موږ ورکړو نو د کیس به الټه شي مطلب یې دا و چې دا به بری شي نو هغې تعصب کولو مال یې نه راکول. د ضیاء الله افریدي کیس اوس هم د انټي کرپشن په خصوصي عدالت کې روان دی. خیبر نیوز سره د خبرو اترو په وخت پخواني وزیر ضیاء الله افریدي ویلي دي چې پرویز خټک هغه نه سیاسي انتقام اخیستو خو عدالتونه دا امید لرو چې ضرور به هغه ته انصاف ورکوي ځکه چې احتساب کمیشن تش په نامه و اصلي نامه یې پرویز خټک کمیشن وه. کیمرامین شیراز علي سره سراج عارف خیبر نیوز پیښور. وکړه او قدرمنو ریپورت تاسو وکړه او په دغه کې چې کوم تفصیل بیان شو زما یقین دی چې په دغه به تاسو پوه شوي یې. موږ سره د پروګرام په دغه برخه کې مطلب په لومبۍ نیمه ګنټه کې موږ د دغه میلمه سره خبرې اترې وکړې دي او د پروګرام په دویمه برخه کې به بیا اوس موږ د هومیوپیتیک ډاکټر سره ناستې کوو. دا راته ووایي چې ستاسو نن سبا آنلاین کلاسز روان دي په هغې کې مو مصروفیت څه دي څه ښایې؟ زه خو په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې دغه کوم وزټینګ لیکچرر یم زبردست پاکستان سټډي ډپارټمنټ کې زبردست او زه دا خبره دلته کول غواړم چې د عبدالولي خان یونیورسټۍ چې کوم د آنلاین کلاسز سیسټم دی هغه ډېر زبردست دی ډېر ښه او هغې خپل یو سیسټم متعارف کړی دی LMS او بیا د هغې په تور باندې موږ کلاسز ځلو نو موږ ته انټرنیټ پرابلم داسې کله کله وشي خو په هغه سیسټم کې داسې کوم دغه نشته دی. خلک مطمئن دي ډېر خلک مطمئن دي. هغه خلک نه دي مطمئن چې هغه داسې ایریا کې دي چې هغې سره انټرنیټ نه وي خو زه ایز ا ټیچر زه مطمئن یم د دغه څیز نه ځکه چې زه کلاس هلم زه دا ګڼم چې دا سیسټم چې کوم دی که دا سیسټم عملي شو یو ښه زیار دی دا پکار دی لکه دا سیسټم پکار وي چې کال او 2 کاله کې داسې دومره ټایم غواړي خو په دې کرنټ سچویشن کې د عبدالولي خان یونیورسټۍ زه فکر کوم چې دا یو ښه زیار دی او د سټوډنټ ټایم چې کوم دی هغه ضایع کیږي نو. سجاد مومن صاحب ډېره زیاته مو مننه کوو چې راته وخت راکړ دغه پروګرام ته مو ښکلا ورکړه. ډېره مهرباني ډېره زیاته مو مننه کوو. قدرمنو موږ سره سجاد مومن د پروګرام په دغه برخه کې شریک وو. دماغلو د دمې نه پس به د نوي میلمه سره ستاسو په وړاندې باندې راځو. موږ سره اوسئ. جی قدرمنو په خیر خبر د پښتونخوا کې درته یو وارې بیا ستړي مشي وایو. د دمې نه وړاندې تاسو وکتل چې موږ درته څومره خبرونه وړاندې کړل په هغې کې ورسره ریپورټس او بیا زموږ په دغه ټولنیز ژوند کې کمې داسې وړې مسلې دي چې هغه حل کول دا که د حکومت ذمهواری دي خو په دغه کې زموږ ناپوهي هم د ډېر لوی زیان سره موږ تاسو مخامخ کولی شي. نو باید چې موږ په دغه مسلو باندې کینو او په خپله معاشرتي خوالي کې موږ تاسو خپل کردار ولوبو د خپلو مشرانو نه په دغه کې رای واخلو خپل زلمي د ځان سره په دغه کې ملګري کړو او دغه شانتې موږ د کامیابۍ طرف ته یو کامیاب سفر وکړو. د دمې نه پس را سره ډاکټر عبدالرشید د هومیوپیتیک د دنیا بېتاجه بادشاه د پروګرام میلمه دي او د دوی سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډاکټر صاحب څنګه حال دی؟ شکر الحمدلله. صحت مو ښه دی؟ الحمدلله. خبرونه یې څومره خوښوي؟ خبرونه ډېر ګورم او مطلب دا دی چې څونه ټي وي چینلز دي په هغې مې خبرونه ډېر اورم. صحیح. او نور لکه انټرټینمنټ ټایم نشته جی مطلب مختلف ریډیو چینلز ما زما پروګرامونه چلیږي او بیا مطلب
کلینیک چلول دي کلینیک نه بعد چې نو د کور یو سربراهي خامہ هغه سره میلمانه شو کور له ټیم ورکول شو نو ډیوټي ډیره ټپ ده او ټوټلی خوب چې زما 6-7 غنټو نه سیوا نه دي او ریسټ پکې نشته او صرف خواهش دار امین مشال چې د سکرین پردې ته صرف د لازم چې مور دعا کړې په بیت الله شریف کې ډیر ښه او صرف د اویرنس لپاره راځم د لپاره نه راځم چې یو انسان د ما په سکرین وویني او ډېرې مال کلینیک ته راشي د لپاره راځم چې زما څونه زده کړه چې زه د خپلو کتونکو ته په کور دننه په دورشل دننه دې ته زه د صحت حوالې سره سہولیات ورکم نو دا هم یو صدقه جاریه رهي ماشاءالله دا زما په خیال چې لکه سپیرټ دا پکار دی جی بالکل او جی 26 سال شو مختلف واته ریډیو چینلز ما زما پروګرامونه دي په 26 سال کې تاسو به دونه عمري او زما په 26 سال کې پریکټس زه فیلډ کې ناست یم او او پی ډي کومه نو کم سے کم زه روزانه اوس نن ما جی د 1 بجې پورې 61 پیشنټ کتلی جی زه 19 بجې مریضان شروع کوم زه د نورو ډاکټرانو غونډې نیم چې زه به 10 بجې راځم 3 بجې پاسم مونځ وکم مونځ نه پس قرآن پاک تلاوت وکم او د هغې نه بعد د کلینیک طرف ته حرکت وکړو الله نه دعا وغواړو چې کلینیک کې کینم د الله نه دعا وغواړم چې خدای پاکه هغه مریض راولي چې تا پکې خیر او شفا یې او بل که زه سکرین باندې یم او که نه زما یو پہچان دی زما یو نوم دی 26 سال ایکسپیرینس دی شپږ کاله چې دویمه که چا شپږ میاشتې کار وکړه نو هم چې دی لکه هغه څوک نه څوک به تاسو خو شپږ کاله لکه شپږ کاله ډېر لوی سفر دی امین مشال ټوله دنیا ده چې زوی مې ډینټل سرجن دی ډاکټر دی لور مې ډاکټر را انګور مې ډاکټر را الحمدلله نو مطلب دا دی چې هغه سہولیات کورنۍ ټول ماحول چې دی الفاظ نشته چې الله تعالی شکریا په کوم الفاظ ادا کوم دا غي ما سره الفاظ نشته زبردست دا ډېر د اعزاز خبره ده په کور کې چې لکه دقه کله داسې کېږي چې بچي خپل یو بل سره په جګړه شي چې لکه یو هم ډاکټري بل هم ډاکټري چې نه مړه ته نه پوهېږې زه پوهېږم نه مړه تا چې کوم دوی راوړې ده نه دا فارموله غلطه ده دا جي چې څه نو دا ټیک ده ابوجي چې څه دا ټیک ده او دا ته چې څه دا ایلوپیتھک دی ټیک نه دی کور کې کله داسې خبرې نه جي چې کوم کور مشر یو وي او یو مشر نو زما په خیال چې هغه بچي به بالکل ریسپیکټ هم کوي نه نه هومیوپیتھک خپلو کې سټاسل خو زما بچو هومیوپیتھک هم کړی دي زما بچو هومیوپیتھک اول کړی دی او بیا چونکې ټیلنټډ وو کیډټ کالجز نه فارغ دي او بیا مطلب په میرټ باندې په ایټا تللی بیا خیبر میډیکل کالج نه فارغ شوی نو په دغه وجه باندې دغه لار ورته موږ ورکړی را او اوس مطلب جاب کې دلته کې ټی ایچ کې دي ان شاء الله نور به خوشي ان شاء الله نور به ان شاء الله چې خوشي قدرمنو داسې ډېرې پوښتنې ستاسو هم دي او ډېرې پوښتنې زما هم دي ځکه چې زه هم داسې لکه اکثر لټون وکړم جی زموږ د زلمي نن سبا یو مسله لکه ما ډېره فیل کړې ده چې لکه زلمو ته ډېر زیات کېږي چې دوی خپه کې وي چې میخونه دي او جی قدم ته نشي ښودی او اکثر چې دا زلمیتوب شي که نه په دغه وخت کې ډېر زیات دي جی بالکل د دې څه وجه ده لکه دې علاج څه د دې خو جی دا خبره را چې کم انسان په شوز کې لکه کم چې مطلب د مانځه لپاره کمې چپړې استعمالیږي کم شوز استعمالیږي دا لو کوالټي والا نه استعمالول پکار لو کوالټي والا لکه لو های کوالټي بسنګ هغه هجی پہچان کیږي چې مطلب ته اوس مثال یو باټا سرویس شوز ته لړ شي او هغه کې ته پلاستیک کېړې والے په 500 روپے او یو بازار کې یو گاډي کې کېړې هغه ته په 100 روپے ملاوي نو هغه چې کم دا کباړی نه کم دا میټیریل لکه پلاستیک لړ شي هغه میکس شي او دا غي نه مطلب بیا دوباره شوز جوړ شي خطرناک او مطلب دا چې لوټې ته جوړ شي بالټي ته جوړ شي مختلف کړي نو دې کې 1 نمبر او 2 نمبر بیا کوالټي وي نو هغه کوالټي والا چې کم مطلب دا استعمالي نو په دې ینګ جنریشن کې بل دا ینګ جنریشن لږ غونډه لاپروا هم دي هغه څنګه لاپرواري په دې وجه لاپرواري چې هغه ځوانان دي په خوراک کې دغه نشته احتیاط نشته په ګرځېدو کې احتیاط نشته نو چې کله دی مطلب خپلم دي شي چرته مطلب لختی کې یا مثال کور کې او د شردامو کې خپلم دي کې نو هغه 2 نمبر کې هغه کمزور یعنی هغه جراثیم چې ډایرکټ ځي کنه او جی نو دې کې د دې لپاره د ګرانو او کتونکو ته دا خواص کوم چې تو جا یو داسې دوايي را چې هغه د هر ځای کم ځای کې چې مطلب واټس وي کم ځای کې چې میخونه وي کم ځای کې چې غوټي وي کم ځای کې چې داسې یو دانه یو هغې نه یو غوټه جوړه شوي اکثر په مخ جوړه شوي په لاس جوړ شوي یو ګلټي جوړه شوي
او هغه تاسو ته پته چې دا یو انفیکشن و، دا یو دانه وه، دا یو زخم و او هغې نه ګلټي جوړه شوې ده، نو توجه رې نه هېروي. توجه په 30 طاقت کې روالي اگر مسلسل او جی مسلسل استعمال کی انشاءالله کاغه د خپو میخونه وي. او بل دی لپاره یو د ایلوپیتیک سټورونو کې داسې رنګ والا یو پټۍ ملاویږي، څنګه چې دا سنی پلاست والا پټۍ ني دغه شان یو رنګ والا پټۍ ملاویږي، هغه صرف کچې کی خو هغه چې په کم ورځ ولګي هغه به یو هفته پس په هغه ورځ لرې کوي. نو چې په هغه ورځ لرې شي نو مطلب هغې نه هغه جرړې وځي. د دې دا جرړې داسې وي لکه د انګورو زیلې ته وګورئ یا د انګورو دې غونچک ته وګورئ که نه جي، نو دوی خو مطلب دا چې کاټري وکړي ماینر اوټي کې کاټري کاویه راوالي او مطلب ویس وځي او بیا وله ډریسنګ کوي په هغې کې مطلب دا دی چې پټۍ وله روزانه کوي. خو دا نه دي په کار ګرانو کتونکو، دا اورئ چې توجه په 30 طاقت کې چې چا خپو کې د ګوتو کې یا پنجو کې کم میخونه راځي او بل د کوالټي خیال وساتئ، د پیزار د کوالټي خیال وساتئ. کله چې واشروم نه روځئ مطلب خپې لمدیري نو دې لپاره یا ټیش پیپر شو یا مطلب یو وړه تولیه وګورئ د خپو لپاره جدا چې هغه ټایم اوچ شي که نه جي او د ښه کوالټۍ پلاستیک پیزار استعمالیږي هغې ته به دا ستونزه نه راځي انشاءالله. نو لکه پیزار به چې دی ښه کوالټي لکه کوالټي ما تاسو ته خبره تېره کړه چې لکه دا ډېر خلک چې دی د دې شوګر دپاره هغه د دانو والا لکه هغه چپلې استعمالوي که دانې پکې ډېرې زیاتې هغه خو مطلب دا دی چې دې کې زه به وایم چې اوس یو انسان مثال میلمشال هغه د شوګر پرهیز نه کوي او پیزار دانو والا چې د هغه شوګر خو کمیږي نه. صحیح مطلب دا مور سره کنټرول کول پکار دی، ایکسرسایز هم پکار دی، واک هم پکار دی او بالکل دا میډیکیټډ اوس راغلی دي، دنیا ډېره ایډوانس تللی ده. ډېر داسې خلک دي چې چاته د L4 L5 د ملا د مهرو مسلې نو هغې ته مونږ وایو ته پوم کې مه سمله، نو اوس دا میټریس هم میډیکیټډ راغلی دي، میډیکیټډ راغلي هغه لري کې هغه مطلب هغه نرۍ غوندې یو پوم ملاویږي، هغه د پوم د پاسه واچي میټریس د پاسه بس هغه ته چیرې نو هغه ریلیکس وي، هغه ته په بیا ني د هر یو څیز یو خپل دغه شته. صحیح ملګري راسره ټلیفون د لارې مل دي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. توای څوک او د کوم ځای نه خبرې کوي؟ جی ډاکټر صاحب مبین خبرې کوم د شانګلې سواد نه. جی ډاکټر صاحب تاسو لما نقدر وسو دا جی هغه د شوګر مسله الحمدلله هغه اوس مکمل ټیک شوی دی، ستنه ورته نه لګي انسولین او شوګر دی بالکل نارمل شوی دی شوګر صحیح هغه د دعاګانې کوي مهرباني. او جی ډاکټر صاحب دا تاسو د شوګر حواله سره ویل کنه چې ایکسرسایز کنه واکو مغي کوي شوګر دی خدا را کنه چې لږ وګرځي کنه نو لږ دا صاحب د مشي صحیح دا څه وجه ده؟ صحیح رضا درته وایم. ښه ټیک شو جی صحیح مهرباني. دی و چې شانګلې نه د دې مریض راغلو شوګر شکایت و الله ښه کړی دي او بل دی دا خبره کوي چې د دې پرهیز او د ډیوریشن بیا د خپلو کتونکو ته ووایي او بل د اخر کې د ساه لنډېدو څه خبره وکړه او چې لکه ډېر وګرځي نو بیا لکه ساه لنډېږي. نو چې کله یو انسان لکه زه به دا وایم چې قوت مدافعت کم چې وایټل فورس دی زموږ زیاتره د پښتنو زنانه چیرې دي چې کله د بچو میندې شي او داسې 40 ایرز ته ورسي که نه نو دی قدرتي طور بس کټ کې کینی بس کاشف له جینۍ راولي زه بیمار یم د عزوي له جینۍ راولم او مطلب دا کینی او بس په کټ کې مونځ هم شروع کړي نو هغه ټول د دې هغه سټیم نه دا غواړي سټیم نه. تاسو وګورئ کله چې د آرمي برتي کیږي نو یو ورکوټې غوندې کوچنۍ ماشومې چې کال پسې وویني هغه یو دنګ انسان جوړ شوي او ډېر ښکلی د هغه سټیم نام کال پسې ووینې هلکه دا تا نه څه جوړ شوي دي نو هغې ایکسرسایز کوي سارې واک کوي خوراک هر یو شی په ډایټ وي. نو زه د خپلو کتونکو ته خویندو میندو ته پښتنو ته دا خواست کوم چې کله تاسو مطلب 40-45 سال ته ورسئ نو د بچو د واده سوچ خو کوئ خو لومبې د هغې نه ضروري ستاسو صحت دی. د خپل صحت دپاره سهار ماښام واک کوئ لږ غوندې د خوراک داسې سیسټم جوړ کړئ چې مطلب دا دی زه به امین مشال ما سهار چیس کړې ده د هغې نه بعد ما بالکل څه نه دي کړی تر اوسه پورې یو لس اته ګیلاسه اوبه مې څښلي دي او دلته لاره کې یو کس سره مې کار و هغه را ما جوس وڅښله او اوسه پورې زه ټیک ټاک یم هېڅ قسم له نه مې بلډ پریشر کم شوی دی نه مې په صحت څه اثر پرېوتی دی. نو زه خصوصا زنانو ته دا وایم چې لکه مونځ په ولاړه کوئ سهار ماښام چیرې واک کوئ نیمه ګنټه واک کوئ نو انشاءالله چې ستاسو به دا شوګر ستاسو خوالم نه راځي او ریشو چې رجي 70% جی د نارینو په نسبت ښځو کې رجي دی چې نو مطلب دا دی چې دی وی به زموږ دغه ډیوټي خوراک سیوا دی بس 2 بچیم روړل او به دغه زموږ ډیوټي اوس باقي کټ کې کینو
او مطلب دا چې دی به اخلیم کې او دی په اخلیم کې او بس زه به ناست یم دا طریقه چې دا زما په خیال باندې د خپل صحت لپاره ته زه خپل یورپ ته تللی یم رشین بلاک ته تللی یم ایشین کنټریز کې عرب کنټریز کې ګرځېدلی یم نو هغې کې جی هره زنانه د 80 ایئرز ما په کوریا کې د 80 ایئرز زنانه لیدلې را په ګراوند کې هغې واک کو جی 80 کالو زنانه جی زمونږ دا چې 30-35 سال ته ورسېدي وي زمونږ ډیوټي ختمه شوه ډیوټي ختمه نه شوه دقه ټیم ستاسو ډیوټي شروع نه ډاکټر صاحب لکه موږ وایو چې لکه دا کورني غوړي خوري او پیاز خوري او پخواني او دا ځکه مضبوط دي هغوی څه خوري چې دونه مضبوط دي هغې خو جي لکه مضبوط داري چې هغې خپل صحت مینټین ساتلی جي مینټینس هغې سوچه غوړي نه دي خوړلی خو هغې دا ما نه اصل وایم چې لکه هلته کې به داسې څه چې لکه به ډېر طاقتوري هیڅ هم نشته جی هیڅ هم نشته مطلب دغه هم دا سینډویچ مینډویچ لري خو لکه اکسرسایز ورسره کوي مطلب اکسرسایز کوي جی او جی یخې اوبه خو بالکل نه څکي مونږ خو چې کور ته څنګه ننوځو نو اول خپلو بچو له اواز ورکړو چې چا به یخې اوبه راوړی ګرمي مې شوې ده یخې اوبه راوړی او هغې چې ښه خلک جی مالدار خلک هغې په سیکلو ګرځي جي او ورسره ورکوټې غوندې ترماس وي په هغې کې تړ مې اوبه وي ځان سره آفس ته یوسي بس هغې نه ګوټ کوي او بس روستي راشي ما خو چې سم ځای ما چې نیم باټۍ م ورړو نه ټټر هم پرې نه یخېږي دقه خبره هم ده او جي او سنډې ټو سنډې جي د دې فیملي ملاقات کوي او بل هغې سکول ټایم چې دا فل ټایم سکولینګ دی جي سهار نه ماښامه پورې که هلته ډیوټي را کوریا کې نه 12 ګنټې را که زنانه مطلب خپلې ډیوټۍ لړ شي 12 ګنټې د دې ګیدرینګ چې دی هغه صرف سنډې ټو سنډې دی صحیح او زمونږ دا چې دی مونږ به معمولي غوندې یو ورکوټې غوندې ممبر به یو نو هغه ما سره به 3 کسان ناستي چای والا به جدایي ډرایور به جدایي آفس بوای به جدایي دا ټول به جدا وي نو لکه مونږ دې خبرو خراب کړو چې دا شوګر ریشو په پاکستان کې ایشین کنټریز کې ډېر او بیا پاکستان کې ډېره زیاته ده ډاکټر صاحب د شوګر متعلقه جی څه ډاکټران دا ولري چې ما سره علاج دی زه علاج کوم بیا نور ډاکټران چې دي هغه وایي چې زه چیلنج کوم چې د دې علاج نشته دی په ایلوپیتک کې هم دا حال دی په حکمت کې هم دا حال دی په هومیوپیتک کې هم دا حال دی ښه زه خبره کوم لکه او همدغه پوښتنه راځم چې لکه د دې به مونږ هغه وایي که نه چې بالکل صحیح یقین په کومې باندې وکړو چې او یاره دا دې چې کومه خبره کوي نو دا علاج دی که دا نه دی دا شوګر چې په مکمله توګه ختمېدي شي که نه شي د چا ومنو ښه زه چې کومه خبره کوم دا به ومنو صحیح چې کله د الله حکم وشي نو انسان ټیک کوي کاغه کینسر دی کاغه شوګر دی کاغه بلډ پریشر دی کاغه اپیلیپسي را کاغه د زړه بیماری را هر څه چې دي چې د الله حکم وشي انسان ټیک کوي خو په ایلوپیتک کې کم انسان چې د شوګر ګولۍ خوري هغه یا انسولین کوي نو دې دننه صرف د هغه شوګر کنټرول ساتي صرف کنټرول یې ساتي خو دننه د زړه کمزوري کیږي دننه د ګردې کمزوري کیږي دننه د معده کمزوري کیږي دننه د نظر ختمیږي دننه د باډي سیستم خرابېږي دننه د انسولین په وجه د ایلوپیتک هغه ټیبلټ دی ټیبلټ کار پرېږدي بیا اخر کې انسولین شي زه د ګران اوریدونکو ته دا خبره کوم چې هومیوپیتک کې ستا چې دننه انټرنلی فزیکلی سیستم دی دا به ټول صحیح وي که شوګر د نارمل نشو خو ستا زړه به نه کمزوري کیږي ستا ګردې به نه کمزوري کیږي ستا په معده به اثر نه غورځېږي ته به ذهني طور تیز یې ستا به مطلب دا دی چې د هډوکي کمزوري نه راځي ستا ټول سیسټم به ټیک وي که شوګر مکمل ټیک نشو خو دننه انټرنلی فزیکلی سیسټم به ستا 100% ټیک وي لکه مطلب دا زه دا نه وایم دعوې سره چې د ده به شوګر نیګټیو کېږي دا خبره نه کوم خو د هومیوپیتک ادویاتو سره به دې 99% ټیک وي او د هومیوپیتک ادویات چې کوم انسان د شوګر خوري مرګ به ورله راځي خو د شوګر د وجې به نه راځي نور دا ځینې ډاکټران چې لکه وایي چې لکه دا نه ختمېږي سټډي راکنه جی مطلب بیا به ووایو چې تجربه هم پکې راشي عمر پکې راشي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حدیث شریف ته لكل داء دواء الا الموت د هر مرض علاج شته د هر مرض د مرګ علاج نشته روغ رمټ انسان پلین کوچ ته وخیږي او یاره پلین کوچ وړي د لس پکې مړي دي نه شوګري نه بلډ پریشر نه کینسر وي نه د کولمو سم مسلې نه د ګردې سم مسلې او انسان مړ شي دا خبره داسې زه کوم په دې وجه باندې چې کله د الله حکم وشي خو په ایلوپیتک کې نشته په ایلوپیتک کې په هومیوپیتک کې 80-90% علاج شته هغه به مطلب ته فزیکلی ته به ټیکې لکه یو
د شوګر مریض که دغه شانتې علاج کول غواړي که نه څونه خرچه په ده باندې راځي لکه چې فل خرچه چې زه کتونکو ته یم چې یاره که ستاسو دونه وس کېږي خو ویې کې او که نن کېږي نو بس بیا په قلاره کې امین مشال زما 200 روپۍ فیس دی 17 سال ما فیس نه راغشتی ډېر ښه اوس زه هره پیره چې مریض راځي د 15 ډیز میډیسن ورکوم د 15 ورځو د 2 هفتو دوايي ورکوم هغه د 1500 روپو نه والي 2000 روپو پورې مطلب دا چې د دې د میاشتې په دوای باندې خرچه چې د 4000 روپیا را میکسیمم هغه 200 روپۍ بره کېدیم شي 200 وخت کېدیم شي بل زما چیک اپ چې دا په ایکولای ماشین باندې لري په بودی انالایزر ماشین باندې لري دغه چیک اپ ز فری کوم بس هغه 200 چې مونږ والو پاغه کې مونږ ټول ارسکو هغه مونږ ته انډیکیشن راکې کوانټیټي نه خي که مونږه مطلب دا بیا کوانټیټي غواړو نو بیا مونږ هغه ته ووایو چې فردر ته دا ټیسټ وکړه هغه مونږ سره خوا کې نږدې لیبارټري شته زمانه ده زمانه ده ما ورته دا ویلي دي چې بای کمیشن ستا په زړه کې زما لپاره دا د غریب مریض ته پرېږده نو الحمدلله زما هغه سره څه شته نه او شکر الحمدلله زما په کلینیک کې د یو کپ نه جګ ګیلاس هم نشته جی زه لکه مطلب داسې څه دغه کمرشل کار نه کوي بالکل جی دا سوال نه پیدا کېږي الحمدلله د مور پلار د والدینو دعا ده او هغه چې نو زما داسې یو سیستم دی چې زما په زړه کې بس صرف دا راځي چې قبر ته تلل هغه نه ختمېدو ته الله ته پیشي را هغې کې به څه کوو د هغې لپاره موږ سره جواب نشته جی صحیح ها درته ووایې چې نن سبا بیماری که یادی کو بیش میر او داسې بیماری داسې نمونه چې لکه حق حیران به ورته پکې پاتې شي دا ځینې تنان چې دا د غوږونو د بندېدو ډېر زیاته لکه شکایت کوي غوږونه مې بند شي ورسره چې دی بیا ساړوبي راځي دغه شانتې چې دی لکه سترګو په نظر باندې هغې باندې اثر پرېوځي دا د غوږونو بندېدل دا څه وجه ده دا خو لکه د معدې سره تعلق لري او د انزایټي او د ډیپریشن علامات تاسو بیانوي جي او د دې زیاتر علامات د ساینوسایټس سره دي کوم انسان چې پوزه کې غوښه وي یا پوزې سپیمې بنده وي یا هغه ته ټونسلز پرابلم وي نو هغې دا نزله چې دا خو تاسو ته پته چې ان ټي ډاکټر د پوزې علاج هم کوي د مرۍ هم کوي د غوږونو کوي دا یو لاین دی ټیک شو نو په دغه لین باندې چې نو د دې دا ډسټربنس کله بعضې ټایم کې چې انسان ته ټوخی راشي یا انسان ته مطلب زکام ولګي نو هغه ټول سیستم چې هغه د هغې زور چې په غوږونو په پوز او په مرۍ باندې او په سینه باندې نو په دقه وجه باندې د دې بهترین علاج ته کامیاب علاج ته او بل د معدې چې کله ډسټربنس راشي د معدې چې کله ډسټربنس راشي نو هغې سره هم چې د په غوږونو کې شور او د خپل ځان فیصله نشي کولی د خوله وچه وچه کېږي د چې نو مطلب دا چې د کې بولنس نی د کې غبراهټ راشي نو د هغې اثرات په غوږونو باندې هم د دې څه لږ ډېر وي نو دې لپاره دوی بیا څه ده نو هومیوپیتھک کې خو لکه په بایوکیمیک کې کالیمی ور دوی ده په بایوکیمیک کې کالیمی ور 6 او په سنگل ریمیډي کې پلسټیلا دوی راځي چې هغه که د غوږونو هر قسم پرابلم وي دا دوه ریمیډي به د الله په فضل ټیک کوي انشاءالله د ګردو متعلق چې دی لکه مونږ اکثر داسې خبره کوو تاسو وختي د یخو اوبو خبره وکړله یخې اوبه څوک وڅکي نو هغه یخې اوبه ګردو له نقصان ورکوي یخې اوبه ټول بدن له نقصان ورکوي لکه یخې اوبه ګرانو اورېدونکو دا ذهن کې کښېنه چې څوک یخې اوبه څکي دی به د کولیسټرولو مریض جوړېږي دی به د بلډ پریشر مریض جوړېږي دی به د موټاپې شکار وي نو کوشش دا کوي چې لکه یخې اوبه مسکئ کم د کوی یا د بور یا د کم د ټیوبل یا نارمل اوبه دي دا دې څکي که یخې اوبه دې څکي نو دته به د دې زور رست وځي لکه څنګه چې یو انسان هغه سیګرټ څکي او هغه مطلب دا چې بس یو سیګرټ بندوه بالکل اوقه او هغه بیا 50 ایرز نه وړي هغه بیا د استما د سینې مریض شي او د هغې نه بعد چې هغه بیا استما ته کنورټ شي بیا هغه ته پرابلم د سا راشي او بیا د هغې نه بعد د هغه ډیت وشي نو مطلب دا چې د هر یو څیز په ځوانۍ کې د ده خو خپل ورته امیونټي سیسټم برابر وي نو په دې وجه هغه محسوسیږي نه چې هغه محسوسیږي نه نو دی لګیایي کله چې دی داسې سټیج ته ورسي چې روز دا څیز ما خرابوي نو هغې خو دننه خراب کړي هغې دننه خراب کړي نو د هغې د وجې چې نو هغه ته دا پرابلم راشي او مونږ داسې کیسز هم کتلي دي چې هغې کې لکه دا الوګان نه دي دا به اکثر چې ما په خپله مو خوړل نو زما دا ګردې چې دا بېسې لکه درنې کړلې دا څه وجې اکثر وخت مونږ سبزي داسې وخورو لکه د بند ګوپي چې دی هغې کې به دا شکایت راته
په الو کې به دا شکایت راته او په تور باټینګڼو کې به چې دی لکه دا شکایت راته چې دا څه وجه نو باټینګل کې خو لکه ګرمایش دی او بل دا چې څونه دی وخت کې کوم مطلب سبزیان انسان خوري که نه نو دا هایبریډ دی هایبریډ دی ته وایي چې مطلب په کیمیکل باندې د هغې پخېدل پخ کړي دي او په دقه وجه باندې د هغې هغه تاسو وایي په ګردو بوج یا په معده باندې بوج تاسو محسوسوئ ګرده کیدای شي چې هغه لارج انټسټاین یا سمال انټسټاین کې د هغې هغه پرابلم راغلی تاسو خو هغه ټایم په وایي چې دا ګرده را خو کیدای شي ګرده ني نو دا چې دی نو لکه ګیسټرایټس دی تاسو چې کوم خبره کوي دا لګي خو د الوګانو ګوپي او باټینګړو پسې بلکې هر یو روټۍ پسې چې کله انسان موړ شي دله اوبه نه ریسکل پکار شي او چې اوبه به نه څکي دې اوبه څکي نه زه اوبه ډېرې څکم که نه لکه په مړه خېټه مه څکه نه نو لکه زه چې په روټۍ خورم که نه او چې خدای مې د غاړې نه نیسي خو چې اوته ځل پکې ونه څکم نو زه یم بس منځ کې څکه خو وروسته مه څکه نه اخره کې خو نه منځ کې اتیا منځ کې خیر دی منځ کې که څکې نو هېڅ خبره نه ده دې لپاره بیا څه لکه علاج دی چې زمونږ چې کومه زما لکه زمونږ چې د دې لپاره خو مطلب دا یو خو مونږ زیاتره چې کله انزایم او دې کې مطلب جراثیم راشي مونږ مریض ته وایي چې یاره ته ایچ پایلوري ټیسټ وکړه یو دا خبره راځي بل د هغې نه علاوه چې دی نو ډېرې بیمارۍ دي د معدې ډېرې بیمارۍ دي خو لکه کامن چې دی نو هغه دا ده او د دې لپاره په هومیوپیتیک کې زما چې کومه تجربه شوې ده زما چې کومه فارموله ده نو هغه پیلین دی پلمبم میټلیکم نکسوامیکا لایکوپوډیم پلمبم میټلیکم نکسوامیکا لایکوپوډیم دا په 30 طاقت کې دا یو نوم دی دا درې دوايانې دي دا په نارو کلمو یادې څنګه یو یاد کړه جرمني لینګویج دی کنه دا یو دا پلمبم میټلیکم ها لایکوپوډیم نکسوامیکا دا په 30 طاقت کې درې واړه دی واخلي که چا ته ګیس پرابلم وي خېټه پې پړسیږي یا د تشي پې پړسیږي یا د خېټه سخت وي یا د ګیس پرابلم ورته ډېري یا خېټه ډېره نرم یا ډېره سخته وي یا انسان خولې له تروي تروي اوبه راځي نو دقه درې واړه څاڅکي په ګوټو بو کې 15 قطرې مکس کوي یعنې دې درې واړه مطلب یو پیاله یو پیاله اوبو کې درې واړه 15 قطرې واچي دې نه 15 ډراپس جوړ شي او دا درې واړه مکس کې یو بوتل او داسې ټیک تک کله درې واړه راوالي یو بوتل کې بالکل چې کوم سٹور نه تاسو رااله هغه ته یو غټ بوتل راکړه هغه کې به ډراپر ولګي او مې دغه کې مکس کې او هغه نه پکې 15 ډراپس اچوا خو بیا 15 لسه بیا 15 لس بزه چې درې بوتلې دي کنه د درې واړو بوتلې 15 قطرې شوي عمر له بدته د معدې د ډایجسټیو سیستم د خولې نه والې تر ریکټم پورې کاغه ایسوپیګس دی کاغه سټومک دی کاغه ډیوډینم دی کاغه جیجینم دی کاغه لارج انټسټاین دی کاغه سمال انټسټاین دی دته به پرابلم نه ان شاء الله په دفترو ګډوډ ځات کینو دا چې دی لکه هم یو عامه مسله ده دا نری املا خوږي جی د دې لپاره بیا څه لکه داسې د نری املا لپاره په هومیوپیتیک کې چې مطلب کم انسان لکه موږ خپل ځان والو تاسو والو چې نه موږ زمیدار یو نه مونږه مطلب داري د سخت عادت یو بس کلم هم راغشتي کتاب دی او بس د دماغ وغه زور دی نور بدن کې څه نشته او مطلب خوراک هم زموږ بې ټایمه روډۍ لږ خوراک کوو ځکه چې زموږ مشقت نشته موږ چې دونه روټۍ هم وخورو نو موږ په 2 ورځې ګزاره کېږي نو په دقه وجه باندې که د باډي ته مطلب ویټامنس کم ځي او د ده ستړیوالې د نری املا راځي نو لیکننټس یو دوايي را لیکننټس د ویلمار شواب دی والی 30 طاقت کې 15 قطرې استعمال کې امید د رب نه ساتم چې ان شاء الله د تب د ملا ستونزه نه راځي ډاکټر صاحب دغه خپل اډرس مو ته بیان کړئ او بیا هغې سره پیغام تاسو هغه چې دی لږ ښکلې ورکوئ په اخره کې صحیح را اډرس زموږ چې دی نو زما 3 ورځې په مردان کې وي او 3 ورځې په چارسده کې وي مردان کې زه د جمعې په ورځ د خالي په ورځ او د ګل په ورځ د اتوار زما چوټي وي شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ژوندون هومیوپیتیک کلینیک ډاکټر عبدالرشید خان او د چارسدې لپاره منګل بود جمعرات یعنی نه چهارشنبه او زیارت دا زما او پی ډي ټایم دی د اتوار زما چوټي وي په چارسده کې فاروق اعظم چوک المصطفی پلازا ډاکټر عبدالرشید خان او په تلو کې به زه دا پیغام ورکمه چې د دولت نه زیات بهتر چې دا علم دی ځکه چې کوم انسان دولت وګټي او ډیر دولت جمع کړي ناغه بیا د خپل دولت څوکیداری کوي او چې کوم انسان هغه علم وکړي نو هغه علم لګي د دې انسان څوکیداری کوي د دې انسان حفاظت کوي نو تاسو ګران اوریدونکو ګرانو کتونکو تاسو زه خواست کوم چې ناره تیره کوي خو په بچو باندې که هغه دیني علم وي
که هغه دنیاوي علم ورته وښیې تعلیم ورته وښیې چې زموږ دا ملک هم روښانه شي او زموږ مطلب ستاسو د آخري زندګي هم خشته شي د علم سره د انسان دنیا هم خشته کیږي آخرت هم خشته کیږي که څه قسم داسې زما له خولې نه تاسو څه خبرې اورېدلي هغه په تاسو بد لګېدلي ګرانو کتونکو نو دواړه لاسونه جوړه کوم بخښنه غواړم د لوی الله په امان. ډېرې زیاته مو مننه کوو قدرمنو د دې سره پروګرام وخت پای ته رسي په خپلو دعاګانو کې موږ هم یاد ساتئ د الله په امان.